بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رب زدنا علما. نو پرون سبق کې منګه د ایجاز، اطناب او مساوات لاغه تعریفات ذکر کړیو چې څومره اظهار ما فی ضمیر انسان کوي او څومره ضرورت وي د دومره الفاظ راوړي د مساوات وي، او چې څومره ضرورت وي هغه نه لږ کم دی راوړي خو غرض په پوره کیږي نو دې ته بیا ایجاز وي. او که الفاظ د معنا نه کم الفاظ کم خو مطلب یې نه پوره کېدو نو بیا به او مطلب یې نه پوره کېدو نو بیا دې اخلال ویل کېږي، اخلال. او که چېرته الفاظ زیات وو معنی کمې وي خو دا زیاتوالی د الفاظو د یو فایدې لپاره و نو دې ته تطویل وایي. اگر زیاتوالی د الفاظو د فایدې لپاره نه و څه غرض یې نه و نو بیا به هغه دوه قسمه یا پکې زیاتوالی متعین وي او یا به نه وي. که زیاتوالی متعین و نو حشو ورته وایي او که متعین نه نو بیا ورته ویلی کېږي تطویل. دا وشوه. اوس دا دی چې په کم کم ځای کې به لکه ایجاز راوړو، په کم ځای کې چې دا به اتناب راوړو او د ایجاز قسمونه دا نن سبق مونږ بیانو. نو دوائل ایجاز یعنی ایجاز منګ په کم کم ځای کې به لکه منګه چې الفاظ منګ کمی او معنی ډېرې نو دا هم په کم کم ځای کې راوړی شو نو 15 ځایونه دي. پای کې نمبر 1 دی تسهیل الحفظ. تسهیل الحفظ مطلب دا دی چې یادول چې دا پکې آسان وي، ځکه چې کله الفاظ چې نه دا کم وي نو هغه په اسانه باندې انسان ته جندا یادېږي. نو الفاظ کم او معنی مطلبونه ډېر وي نو دا یو د یادګیرنې لپاره. دویم دا تقریب الفهم چې په اسانه باندې په انسان جندا پوه شي، ځکه چې کله الفاظ چې نه دا کم وي نو انسان جندا په دې باندې هغه اسانه باندې پوهېږي. او چې کله خبره چې دا لنډي او مقصدی خبره پکې لګي غوته اړه وراړه نه انسان جندا ستړی کوي. نو په مختصر الفاظو کې خبره کول هغه 15 فائدې دي. یو فائدہ خدا دا چې لکه په اسانه باندې یادي. دویمه خبره دا چې په دې کې دا په اسانه به سړی پوهېږي. درېمه دا چې لکه ذیق مقام یعنی کله کله ځیګې تنګ وي وخت تنګ وي کته هغه د اوږدې خبرې محل نه وي لکه ته چې نه دغه کې لکه دغه روان دی اخکار روان دی او ته چې غزال کنه دا اوس غزال ته وي هاذا غزال ته وي بدی کې دا هاذا ته کو مخکې دا خبرې شیم دی بلای کې چې کم کم ځای کې موږ مستند حذف کو کم کم ځای کې مسلم له حذف کو شوی دي کنه. نو دا خبره او قاری څه وو کنه چې ته هغه وی چې خپل ماشومان ته وی چې هر خبره به تاسو په تجوید کې چې دا وکوي او حروف چې دا برابر ادا کوي. نو ته د بلستنی اور اغستره وځه نو دغه راغی طالبین هم راغی او خپل استاد ته خبره کوله نو هغه ورته دغه په قرات کې شروع کو چې قاری صاحبہ تاسو چې کما بلستن چې نه دا او ته چې نه بلستن دی وینه دا اورا به دغه غټه کا بلستن چې تاسو کم په باورجی خانه کې خودلی و نو اور راغله دی واغه تاسو بلستنی دا نه وته دی تاسو بلستنی ټول سي زلی دا نو هغه چې تلول د هله چاله کو اور لګیدل استاد صاحب زر ځان په تیار کړه او تله به ولته کې وا چې کله دا خبره اترې کولې جو هغه بلستنی اور غستلو نو هغه ته پکې دا تکلیف ملو شو. ما دا خبره په زمینه کې راغله واسه دغه چيري کنه دا تجوید صرف د قران مجید خصوصیت ته او نور خبرو اترو کې تجوید ترې نه نه پکا واسه به باندې او دا کې اوس قاری صاحب کې ماشاءالله او دا غوډ زړه حضور ته واره نو هغه کې خو لکه نور دغه نه نور پکار دی دا واسه نو دا بیا دا هلی چې کم کس د حال نه زما په حال باندې روزي نو هغه به دا حال وکم حال چې زما ده پیسې غاړي د جوړو چې ته پردي پیسې د حال نه راوته پردي پیسې چې طالبین په خو کړو غاځه به ته پیسې د غاړي ته واچو دا لګوای اصل پیره چې کم کس د حال نه زما په حال باندې روزي دا هغه حال وي کم حال چې زما ده. نو ول اخفاء سلورم نمبر دیګه را دی چې اخفاء یعنی خبره پټول چې ته د خپل یو کس ته خبره کې د نور نه خبره پټه
نو د هغې نه پټولو لپاره ته چې نه بای کې دا حذف کې لکه دا به کې الفاظ به کمې اگر ته جاء بس مطلب ستا دا دی چې زید راغی خو تا لکه مسند الیه چې دا حذف کې ته جاء راغی که نه نو هغه راغی نو اوس ته لږې تا حذف دې وکړو او کس په مطلب باندې پوهېږي مو خو دا دې لپاره چې دغه وشي اخفار وشي خبره پټه شي او پنځم نمبر دی راغلی چې سامت المحادثه چې دا کس چې دی ستړیوال نه چې ځان بچ کړي مطلب دا چې لکه دی ستړی یا وجود یې چې دا ستړی کېږي لکه ته سو کوی چې هلکه څه چل دی لاله ته ورته چې بیمار یم اوس دی دا خبره کوي چې یاره زه داسې چلو شو چې زه روان وم په لار روان یم خپه مې وخوړه جو راغوزار شوم هغې د وجې نه مې خپه ماته شوله او بیا چې دی نو بیا ډاکټر له لاړم جوهر راته پلستر ولیکو نو هغه پلستر مې خپې ته ووو بیا یوه میاشت بعد چې نن دا پلستر یې لیکو خپه مې لا ښه شوې نه وه اوس راته بیا دا پلستر ته وکړو نو د دې خبرې اسان جواب دا و چې هلکه تا له څه چل دی دا خپې یې تړل دی یاره دا خپه مې ماته شوې وه نو دا خبره چې نن ده اوس که دی دا خبره کوي نو هغه سړی چې نن دا ستړی کېږي یا هغه ته چې نن دا تکلیف رسېږي دې خبرې د وجې نه د دې کومه پېښه چې ته راغلې نه تکلیف دوه کسان چاته نه څو روټۍ خوړل دی بل سره نو چاته ترکاري به ښکلې پک شو نو دا کس ورته وي چې هلکه ستا هغه پلار څنګه مړ شو ورته کیسه شروع کړه ده چې را خو جو داسې ډېر زیات ښه سړی و بیا دی په لاره باندې روان و بازار ته لاړو او بیا په بازار کې هلته ګاډي وولو هغه ګاډي والا بیا وتښتېد نو بیا نورو خلکو راواغستو هغه هسپتال ته بوتلو دا ټوله قصه پیسې ورته وکړلو جو چې لاندې کتل جو هر څه ختم کړو زه به دې خوښ شم په بلې په رو باندې په پلار سره زه بیا ګورم نو دې بل ملګري تپوس وکړو پر بل ټایم ته چې خوراک ته کېناستو هلکه ستا هغه پلار څنګه مړ و هغه مړ وخت پوره و چې اوس راته شو چې مړ شو ډوډۍ خورو بیا څه کیسه کوو دا پکې یي پکې د هر خبرې لپاره جدا دواعي چې په دې ټایم کې کم خبره وم دا علم المعانی د دې لپاره دی چې لکه ته دا خبرې زه کې چېرې په کم وخت کې ماله کمه خبره کول چې نن دا مناسب دی پکار دی نو دا چې کم یو سړی بلیږي دا ته دا پته لګي چېرې دا په دې ټایم کې کمه خبره وکړم څنګه یې وکړم او څونه یې وکړم که اوس یو ځای کې ضرورت یې دا کمي او ته ډېرې زیاتې خبرې کوې نو په دې باندې انسان چې دا بد ښکاري نو دا پنځه ځایونه دي چې یو خو دا چې لکه تا ته یادول اسان شي دویم دا چې لکه پوهه کېدل پې اسان شي دریم دا چې زیږې وخت تنګ وي او څلورم دا چې اخفا او پنځم دا چې کم محادثه چې تا ته راغله کومه خبره تا ته راغلې بای باندې خفګان کې استړلا واله د هغې نه کې او اتناب یعنی په کم کم ځای کې به موږ خبره ته دا به لکه اتناب وکړو اتناب تاسو مخکې وویل چې اتناب څه ته وایي چې الفاظ ډېر وي او معنی ته دا کمې وي نو موږ به په کم کم ځای کې دا کوو نو هغې کې درې ځایونه څلور ځایونه لږ ذکر کړي چې یو خو دا چې دا خبره ښه مضبوطه شي لکه بار بار ته دا خبره کې او په مختلف انداز باندې کې چې دا خبره ته صحیح یاد شي او ښه مضبوطه شي چې دی د هغې نه چاته بل څیز مطلب وانخلي او دویم نمبر دا دی چې مراد دا واضح شي یعنی بعض ټایم کې یو خبره انسان وکړي خو هغه باندې دی پوه نه شي هغه مختصر الفاظ وکړي نو دی په هغې کې بار بار الفاظ هغې په مختلف تعبیراتو سره یې کوي وایي چې لکه دا خبره د دې هغه مراد واضح شي او دریم نمبر د تاکید دپاره چې کله یو خبره انسان وکړي چې هلکه زما خواته چې دا دغه راغلی دی وزیر اعظم راغلی دی نو انسان په دې کې دی چې هلکه وزیر اعظم د خواته څنګه راغی د کېدای شي چې ته وزیر اعظم نوکر راغلی خو ته ورته دا کړی دی چې یاره دا وزیر اعظم راغلی څه ته نو دی و چې نه وزیر اعظم راغلی وزیر اعظم نو به دویم پیغام چې دی وایي نو دا دی تاکید کوي دی مخکې خبرې دپاره او څلورم دا دی چې دفع الایهام مطلب دا دی چې په دې کې څه وهم چې دی که نه هغه وهم دفع کول نه مخکې شوي دي چې یو ځای کې خبره ذهن کې بل څه راځي د هغه وهم دفع کولو دپاره دی دغه خبره کوي چې زما خوا ته پلانکې راغلی پلانکې چې لکه پوه شوې په دې باندې بیا اقسام الاجاز وایي ویم پسې که بس دی بس دی وګورم ومن دواعي الاجاز او د دواعي د اجاز مطلب دا دی چې په کم کم ځای کې به موږ چې معنی ډېرې وي او الفاظ کم ځای کې به راوړو نو تسهیل الحفظ نمبر 1 سره چې آسان شي حفظ کول یعنی یادول حفظ چې آسان شي حفظ آسانېدل د حفظ چې هغه ته په اسانه طریقې سره یاد کړي دویم نمبر و تقریب الفهم چې هغه په فهم کې زر راشي انسان ته
او دریم نمبر وظیق المقام چې مقام تنوی دا کرا سونه متون چې دي کنه متون د کتابونو اندام دغه اجازه غري دغه ګوره مختصر القدوري دا نو قدوري لګا خو هغه تشریحات چې په یو مسله کې کوي سونه یا کنزو دقایق ده نو کنزو دقایق کې وړه خبره لګا دا یو دغه چې مسأله البیر جحتون نو بیات کې تاسو وبیندین کې کړي شي نو مسأله البیر جحتون نو دا ټکی درې دي چې جیم ده او حاله او طواله او د جیم نه مراد ده او د حانه نه مراد ده او طوانه نه مراد ده جو درې سلو پانی په دې باندې کې چیرې دا چا قول دی دا چا مذهب تر دوی چیرې دا سب کې دی او سب کې دی ها نو وزیر نو تاسو ځان سره ولګو دا پکې نه ما پرچند جوړ کړي دا خبروم نه ما ولکه اسه باکثر پر استادان دا مسأله البیر جوحتون جلندار اولی پر امتحان وګیا ها وفاق کو نه راځو ګورو وفاق مشهور ځای نه راځي وتقریب الفهم هغه په دې پوه شوي وزیق المقام او کله کله زی چې مقام تنگ وي وخت تنگ وي راګي د وجنه دا والاخفاء او دا پټوالی چې مقصد دا چې خبره د نور نه دا پټه کی وسامه المحادثه محادثه باتچیت ویل کی خبره اترتا او ساما بوریت ته چې انسان ستړی شي مطلب چې په باتچیت کې په خبرو کې د بوریت را نشي چې لکه هغه دغه نشي بور نشي ستړی نشي ومن دواعي الاتناب او د اتناب په کم ځای کې لکه چې الفاظ ډیر وي او معنی کې کم ځای کې براوړو نو تثبیت المعنی چې دا معنی مضبوط شي معنی مضبوط اول چې بری کې مضبوطواله پیدا شي فضله کې مضبوط وتوضیح المراد او مراد واضح کېدل لپاره والتوکید او د تاکید لپاره او دفع الايهام او وهم د فکول یعنی په یو خبره کې سوامي او ما قبل بدای کې او هغه وهم د فکیدو لپاره ته دغه خبره تلنده بار بار کې په دې باندې پوښتنه تاسو بل څه ونه ما زه واړو ما دا کوشش کوم چې امتحان نه مخه ختم کوم نن د